ولا يظلم ربك أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. درود شریف ایمان دار. محترم مسلمانانو، انتهایی د خوشحالی په موقع کې راجمع شوي یو چې زمونږه یو بچی د الله کتاب اختتام ته رسولی دی، او دا د والدینو دپاره ډېر لوی د اعزاز او د فخر خبره ده. دا قرآن کریم چونکې کلام الهی دی، دا د الله خبری دی، او دا قرآن کریم الله تبارک و تعالی ته ډیر زیات محبوب دی. نو بیا چې مونږ او تاسو وګورو د قرآن کریم سره چې د چا نسبت راغلی دی، هغې ته هم الله عزت ورکړی. ګوره دا کاغذ دی چې په دې باندې دا قرآن کریم لیکل شوی دی، د کاغذ نه ټیشو پیپر هم جوړیږي. بعضې کاغذونه هغه خلک لارو کې غورځوي، انګلیش پې لیکلی شوي، خو چې په کم کاغذ باندې د الله کتاب ولیکلی شو، نو دی کتاب ته دی کاغذ ته بې اودسه لاس نشي ووړی. دا د قرآن کې کمال دی. ګوره دا ګته ده د قرآن کریم، نو دی ګتې ته هم بې اودسه لاس نشي وروړی. قرآن پکې رابند شو. لرګي دي نو مونږ او تاسو یې سوځو، خو چې کله نسبت د الله د کتاب سره د یو لرګي راغی، لایر ترې نه جوړ شو، زموږ مسلمانانو په دې خپه ماړه وه دا خو لایر دی. دا د قرآن کریم کمال دی. نو محترمو، بیا د دې بچي او د ده د خاندان په قرآن سره څومره لوی نسبت راغی. سینې ته قرآن کریم محفوظ شو، د ده دا سینه معززه شوه، د ده دا بدن معزز شو، دا حافظ قرآن وګرځېده. دنیا کم عزت دی، برزخ کم، قبر کم عزت دی، آخرت کم عزت دی. د ده د والدینو عزت به ورته اوس ګورې ښه، دنیا او آخرت کې. دا د حافظ صاحب والد دی، د حافظ صاحب زنانه چې راغونډي که نه، دا د قاري صاحب والده ده، د خورکې ده. خاندان ته عزت میلو شو چې د دې لغونته پال پرهیز سړی وساتي. یو خو سړی سبقونه وایي، علم کوي، د پال پرهیز خیال په ساتل پکې نی که نه، په دې ډبې نی، خپله خوښه کوي نه، خپله خوښه به نه کوي، پال پرهیز به ورسره کې. نو قرآن کریم سره چې نسبت د غر راغلی که د غار راغلی، ګور هغې ته الله عزت ورکړی دی. دا قرآن کریم د دې د وحي ابتدا چې شوې ده د غار حرا نه شوې ده. غار حرا دا د مکې مکرمې تاریخي جبل نور د هغې د سر د پاسه غار دی. الله دې موږ او تاسو ټول حرمینو ته بوځي، سړی د هغې زیارت ته هم پکې لاړ شي. غار حرا زموږ خو به خیال دا و چې دا غار به چې ته د دې غر په دې ویښ کې، دا د غر د پاسه دی، ښه د غر په څوکه کې دی. د هغه ځای نه خانه کعبه په نظر راځي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ابتدا کې الته کې تلو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دا خلوت دا ورته محبوب شو. حبب الیه الخلا، ځان ته دا ګوشه نشیني دی خوښه شو. بس نو عبادت به کولو وکانه یتحنسو، عبادت ته بتلو نو غار حرا ته بتلو. خدیجه الکبرا رضی الله عنها به تاسو خوراک تیار ک به ځان سره وړو پرزو رزو بولتا عبادت به کو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ زه په دغه غار کیوم، پدې کې یو ملک فرشته راغله او ما ته وی چې اقرا اوللا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مخکې چانه سبق نه ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی و، امی منه انپړ. خود د پیغمبر دا انپړ کېده دا د پیغمبر لوی شان دی او دا د پیغمبر اعجاز دی، معجزه ده. اوس که نبی علیہ السلام مخکې تعلیم کړی وي او لیکا پړه وي نو بیګې دا کلام خلکو ته بیانو، خلکو به وایي دا خو دې قابل سړی دی او مخکې سکول سبق یې ویلی دی او مدرسه کې سبق ویلی دی، نو بس دا خو ډېر قابل سړی دی که نه. دې خلکو ته هم پته وه چې ده چېرته استاز ته ناسته نه وه کړی، چېرته مدرسې ته نه وتلی. 40 کاله دې خلکو ته د پیغمبر زندگی بالکل د شیشې غونته صفا وه. 40 کاله بعد فوراً نبوت ملاویږي او بیا پیغمبر خلکو ته دین بیانوي، د قرآن نزول شروع شوی دی، دا قرآن بیانوي. دنیا حیرانه ده چې استاز ته نه دی ناسه، مدرسې ته نه دی تللی او یکدم چې کم خبرې کوي کم کلام بیانوي. داسې خو د دنیا د عرب فصحا بلغا شعرا علما هغې خو داسې نشي جوړولی، داسې نشي بیانولی، داسې نشي ویلی. نو په دې وجه یو ځای کې یو مولوي صاحب وي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امي و انپړو. نو عوام پې ډېر خفه شو، ښه زموږ پیغمبر ته انپړ وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته 40 سال د خلکو ته معلوم و چې د چا نه ټکې نه دی زده کړی او یکدم یو ناشنا کلام د هغه په خولې باندې شروع شو. دا د پیغمبر اسلام معجزه وه دا قرآن کریم. د دې شروع هلته په غار حرا کې وشوه. بیا دا یاد وساتئ محترمو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله په تمام انبیاو کې او شان ورکړی، د تمامو انبیاو نه بالاو، په تمام انبیاو کې اعلاو، په دې تمام کائنات کې د هر چا نه لوی درجې والو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې غون کائنات حسنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین پیغمبر دی. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د انبیاو ختمه ده، د هغه نه وروسته بل نبي نشته. دا د عقیدې خبره ده. ښه که موږ نه څوک تپوس وکړي چې ته ختم نبوت باره کې څه موږ په دې نه پوهېږو. یا زموږ ډېر مسلمانان شته په دې نه پوهېږي. ګورې ښه بلکې علامه آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کوي که ته د یو تن نه تپوس وکړي چې ته د پیغمبر باره کې څه وایې، زموږ پیغمبر بشر دی که بشر نه دی، په دې نه پوهېږي. موږ دا مسلمان نه دی، خو موږ خو د پیغمبر متعلق څه زده کوو نه دې ته اوزګار یو. ښه نو محترمو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه د انبیاو ختمه وه. اخیری نبی دی زموږ پیغمبر. څوک دی؟ اخیری نبی دی، د هغه نه وروسته بل نبی نشته. که څوک وایي چې د هغه نه وروسته بل نبی شته دا مسلمان نه دی. دا ډېره نازک عقیده ده د ختم نبوت. بیا محترمو دا یاد وساتئ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د حسن و جمال هم ختمه وه. زموږ پیغمبر ډېر ښایسته و، څونه ښایسته و. نبی علیہ السلام فرمایي زه چې معراج ته لاړم ما هلته یوسف علیہ السلام ولید. د معراج اوږده واقعه ده.
معراج کې مې څوک ولیده؟ یوسف علیه السلام. وی د یوسف علیه السلام ته د غون کائنات نیم حسن ورکړی شوی. دنیا کې چې څونه خلک ښایسته دي که نه، دا ټول چې راجمع شو ټولې دنیا ده چې کوم وفات شوي کوم راتلونکي نارینه زنانه ماشومان مشران د دې ټولو نیم حسن یوازې په یوسف علیه السلام کې و. څونه ښایسته به او نبی علیه الصلاة والسلام د یوسف علیه السلام نم زیات ښایسته و. نو په نبی علیه السلام د حسن و جمال هم ختمه وه، بلکې حسان بن ثابت رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ته ګوري که نه نو بې اختیاره وایي چې ای د الله حبیبه واحسن منک لم تر قط عینی. بعض علما وایي واحسن منک لم تر قط عینن، چې ته په دې کائنات کې یو سترګې ستانه حسین نه دي لیدلې. واجمل منک لم تلد النساء، او ستانه ښایسته چې ته میندو زیږولې نه دی. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ای پیغمبره ته د عیبونو نه د نقصاناتو نه داسې پاک پیدا شوی یا کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا چې ته په خپله خوښه پیدا شوی. ښه دونه ښایسته. عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن جمال بیانیا. وی لنا شمس وللآفاق شمس، وی یو زمونږ په کور کې نور دی نو یو په اسمان کې نور دی. وشمسی خیر من شمس السماء، زمونږ د کور دا نور چې دی د اسمان د نور نه ښایسته دی. ولې؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. اسمان د انور چې دی که نه وی دا د ورځې راخیږي، او زمونږ په کور کې چې کوم نور دی دا د شپې هم رڼا کوي. ښه زمونږ داسې ښایسته پیغمبر. زمونږ په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د بهادرۍ هم ختمه وه. زمونږ پیغمبر ډېر بهادر پیغمبر و. نبی علیه السلام ډېر نر او ډېر غیرتي او ډېر بهادر شخصیت و. احادیث مبارکو کې راځي کار خو مو نشته که نه، خبره خو اوږدېږي نه، ستړي خو نه یې که نه، څه خپه خپه غونته ناست یې نو. ښه دي ښه، زه بس حاجي صاحب مو شفارس وکړو نو که نه ساړه نیولي یې. جزاک الله خیره. نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبر خبرې به کېږي او مزه به نه کوي یاره. د پیغمبر سره چې لږه غونته مینه وي که نه او لږ په زړه کې محبت وي او لږ سړی ځان د پیغمبر امتي ګڼي او مسلمان ځان ګڼي، نو زما په خیال د پیغمبر د خبرو نه د الله د خبرو نه چې زه وایم بی ګورې ما به پاس کوی او ماله به ووټ راکوی او دا غټ لیډر دی او دا وړوکي لیډر دی او دا ښه دی او دا خراب دی، دغې په ځای چې د پیغمبر خبرې کېږي نو ښه ده که نه؟ که څنګه؟ که نه هغه خبرې په هغې مونږ پوهېږو ګورې او کومه خبره چې 10 کاله او 20 کاله 50 کاله مخکې شي هم هغه به کوو. دا نه چې 15 کاله مخکې یو څه وایو او 15 کاله وروسته بل څه وایو. بعضې خلک د خلکو غلط تربیت کوي. ښه خلکو ته غلط سیز دین پیش کوي، غلط سیز به خلکو ته دین نه پیش کوي، دا ته خیانت کې. غلط سیز به خلکو ته دین نه پیش کوي. بس بیا په کوم سیز کې چې عالم او جاهل برابر، ښځه او نر برابر، شیخ الحدیث او یو اجړا برابر، ته دې ته بیا شهادت وې او امانت وې ورته او دې ته چې کوم دی نو وکالت وې. د شهادت دپاره هم خپل اصول دي. د چا د قرآن کریم ذکر کوي د بعضې خلکو ګواهي به نه قبلې. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ته چې وایې چې دا شهادت دی او که شهادت دی پټ کو نو داسې به یي که نه. نو شهادت خو د ډېرو خلکو د نابینا شهادت نه قبلیږي. آیا دلته کې ته قبلې که نه قبلې نو دا ته په کوم بیس باندې دې ته دین او اسلام او جهاد وې. ډېر زیات احتیاط پکار دی. ښه او بیا څوک راځي لکه ما سره واده وکړو طلاق وکړو قسم وکړو 1,000 روپۍ هم در کوم که نه
نو دا څنګه شهادت شو یاره؟ دا ګورې تباهي ده، تباهي ده، دا ډېره انتهایي تباهي ده. د دې څیزونو سپورټ مه کوئ. مونږ مجبورن دا خبره په خوله باندې راشي او خالص د الله د رضا دپاره قسم بالله که مونږ چرته د یو عالم یا د یو دیندار د حق پرسته د هغه د تذلیل سوچ کوو، دا خو د ایمان سلب کېدو خطره ده پکې. خو د هر چا سمې خبرې ته سمه وایې او د هر چا غلطې خبرې ته غلطه وایې. بس دا خپل ذهن جوړ کا. ور دا به ذهن جوړو چې د چا سمه خبرې هغه چې هر څوک دی زید عمر بکر، نو سمه خبره د هر چا ومنه او غلطه خبره د هیچ چا مه منه. خبره څنګه ده؟ کیسه اسانه شوه که نه؟ بس په دې کې به زمونږ جګړې او اختلافات او دا بریلی دی او دا دیوبندی دی او دا پلانکي دی او دا پکې پیپل پارټۍ والا دی او دا پکې نیشنل پارټۍ والا دی او دا پکې ANP والا دی او دا پکې آزاد گروپ دی. د هر چا سمې ته سمه وایه او غلطې ته غلطه وایه. نو بیا مونږ رونه شو که نه شو؟ او که نه ته یو کال سره یو تن ملګری دی نو دا مسلمان دی، چې بل ته د جدا دی نو دا کافر شو. چې یو کال د سره ملګری دی نو دا بالکل اسلامک مایندډ دی، او چې بل کال د سره ملګری نه دا سیکولر مایندډ دی. بیا دا سیکولر مایندډ او دا اسلامک مایندډ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. الته بیا ټول یو نه یاره. دلته په یاد وساته محترمو د الله لحاظو کې یو په کورونو باندې سیاسي جنډې مه لګوئ. دا یاد وساته چې سره نفرتونه خورېږي او که شوق مو د بعضې خلکو هسې یو خارغ غونته وي، بل یو ټکي مې خولې ته راغلی خو ښه وه جومات دی رانوتو د خولې نه ټکي. د بعضې خلکو هسې بس دا یو د چرسو غونته نشه جوړه شوي. یا یاد وساتئ په دې یو بل کافر کوئ مه، روري پې مه خرابوئ او یو بل سره په دې تربګنۍ مه کوئ. د بعضې خلکو په دې ورځو کې ډېرې دښمنۍ جوړې شي ښه. او دا خبره ما د هغه وخت نه شروع کړې د سیاسیانو په دې اعتماد مه کوئ. زمونږ د ساولډیر کې د دې کالج افتتاح چې کېده تاسو به ډېر خلک راغلي یا به نه راغلي. دا خیدر خان صاحب هم راغلی و، دا پخوا وزیر اعلی و که نه، او د لکبر د الله وبخي هغه هم راغلي و. دا یو د پیپل پارټۍ سره و، دا بل د چا سره و؟ په دې ښه پوهېږه دا پارټۍ تاسو ته معلوم وي ښه. زه پکې کله کله غلط شمه. ما یو ځای کې وی د خیدر خان پیپل پارټۍ والا دا دواړه راله. زمونږ په دې علاقو کې تاسو وګورئ د پیپل پارټۍ او د نیشنل پارټۍ والا په میس کې څونه دښمنۍ وي د رونو. چا سره جدا بدماشان، چا سره جدا بدماشان. چې دغه خانان راله که نه د کالج افتتاح چې کېده، یاره یو بل ته چې ورغاړه وته یو بل یې 10 منټه پرېښودو نه. مهدي هلالیانو ته وګوره ښه، دلته په یو بل څونه مین دي، یو بل ته 10 منټه غاړه ورکړې، یو بل اوچته یو لکه په خیر او په خیر او په خیر. دلته د 2 رونه په جنګ کړي دي، دلته د 2 خاندانونه په جنګ کړي دي، دلته د 2 رشته دار په جنګ کړي دي. نو دې څیزونو کې ډېره دلچسپي مه ساتئ. بس خبره مو څه کوله؟ زمونږ نبی علیه صلات وسلام په هغه باندې د بهادریم ختموه. دا خبره وه که نه؟ نه خیال مشتری سوچ مشتری. د بهادرۍ باره کې راځي صحیح بخاري کې یو پیره مدینه منوره کې د شپې داسې د یو هیبت غونته آواز وشه، داسې محسوسېده چې ګینې کافرانو د شپې پټ په پټه په مدینه حمله وکړه. داسې یو آواز وشه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د شپې ناوخته راووته، څوک دی خوا څوک دی خوا ګوري چې کوم ځای نه حمله وشوه. په دې کې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روانو په یو اس باندې. صحابه کرامو ته وی بېغمه وده شئ، زه هغه باډره پورې تلم سم نشته، یوازې تللی د شپې او د کفارو د دشمنانو باډره پورې تللی دی. واپس راغی وی بېغمه وده شئ سم نشته. دونه د نر پیغمبر امتیان یو مونږ د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې هغه پیغمبر د اخلاقو نمونه وه، خلکو ته اخلاق ښودلي وو. یو پیرا د بانډو یو تن راغلی و، هغه د جومات په دې میز کې ودرېده. نو هغه ته خو پته نه وه چې میچازې ورته ورغلی د ځوان زوی په جومات کې په پرتو کې میچازې را پرېښودل. هسې په ایمان یې وی که دلته کې چې ته یو نابالغ ورکوټې ماشوم دی دی چې ته میچازې وکړي
ما تا به څه کوو مړ به بې صفا کوو که نه دلته به غیرت کوو په جومات کې راته میچازي وکړي او دا هغه خلک چې دا مټ صفا کوي که نه دی په کور کې که ته خپلې بیبي ته بیبي خو لا لرې خبره ده که دغه بیبي چرګې وي که نه هغه چرګې ته هم کش قدر نشي کولی جومات کې غوبل راولي که ماشومان سبق وي امام سره برادار وخت بړې کوي دا پکې بعضې ته د نظر ماتي دپاره پیدا کړي ښه ته به ګوره امام سره وخړي کي استاز ټیم پوره دی دا ګورې بدتمیزي ده ښه دا دلته ته مخکې کې د پیغمبر موسی ته ته ورته استاز ټیم پوره دی او 2 منټه لیټ رالی د دې د وجې نه بیا په مسجد کې امام نی بیا جومات آباد نی بیا ډېر زیات نقصانات یې ګورې ښه نقصانات ډېر زیات کېږي محترمو مسلمانانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق هم بیانوله صحابه کرامو په هغه ورمنډه کوله چې دا ته څه کې جومات دی نبی علیہ السلام ورته وی دې پرېږدوی چې دې ښه دا میچازي وکړي ولې ځکه سړی چې دا پیشاب شروع کړي که نه او دا نیمه کې بس کېږي نو دله لږ تکلیف میلاویږي نو زمونږ خوږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دام نه برداشت کول چې یو مسلمان دغه میچازې په نیمه کې بند شي نن زمونږ څه پوزیشن دی چې هغه کله ښه جومات کې ځان تش کو که نه نبی علیہ السلام صحابو ته ویل اوبه راوړئ شابه اوبه راوړئ په هغې باندې اوبه ور واچولې ځای پاک کو جارو کو بېغه ستن راوغوښتو ورته وایي ملګریا دا جوماتونه دي ښه دا د الله کورونه دي دا د ذکر اسکار د پاره دي نو دا د تلاوت د پاره دي دا د منځونو د پاره دي نو دا د دعاګانو د پاره دي هېڅ غصې مو ته ونه که کنځلې مو ته ونه که بدردې مو ته ونه وي زمونږ د ماشومان هم چې جومات ته راشي که نه چې ته لږه غونته منډه ووایي نو زمونږ بعضې سپینګیري یو د په جون کې تربیت نیشو دی هغه ناشوله ته په دې کړشه په خوله را پرېږدي که نه خفه کېږې ما زمونږ د مشرانو کې به داسې څوک ني خو بعضې علاقو کې داسې دا په جومات کې کاري د وړو سره هلکه ته د دې منیټر د ځانه منیټر جوړ کړي بعضې مشران جوماتونو کې بعضې منیټران میلاویږي که نه بعضې علاقو کې زمونږ علاقو دا خو ماشاءالله ډېر قدردان خلک دي دي په دې کې کار نه ساتي که تا سره ډېر زیات غمي هغه امام صاحب ته قاري صاحب ته حافظ صاحب ته ووایه چې یاره قاري صاحب دا ماشومان لږ نوارې کوي داسې هم په ادب سره ورته ووایه سترګې راونه باسې خو کله کله مونږ ته امامان یو خپل کنډري ښکاري بس دغه زمونږ تباهي ده او د هغې د وجې نه زمونږ په خاندان او په نسل کې عالم او حافظ او قاري نه پیدا کېږي زمونږ په کې قدر نه د دې مصلي او د منبر او د محراب ډېر داسې بدتمیزه میلاویږي قاري صاحب دا موټر لګو لګه اوبه نشته هلکه نو ته نیمېږي که دا ولې که تا ته چل څه دی قاري صاحب بیا لږ دا وخت راځي چې ټایانې م رابار کوې استاز ته وي ګوره لکه تباه برباد بشي نو محترمو نبی علیہ السلام ته الله ډېر خصوصیات ورکړي وو خو نبی علیہ السلام ته الله ډېر معجزات هم ورکړي وو د نبی علیہ السلام ډېر معجزات وو بعضې وختونو کې صحابه کرامو سره اوبه نه وې سارو تم تکلیف سورلو تم تکلیف د اودس ضرورت د سکاک ضرورت نبی علیہ السلام په لوښي کې داسې ګوتې ښودلې دي او د دې ګوتو د دې سرونو نه پوارې په شانتې اوبه روانې شوي دي دا د نبی علیہ السلام معجزه وه په غزوه خندق کې ډېر زیات تکلیف و د ژمي موسم او دې خوا یهودیان او کفار او مشرکین ګڼ قبایل او ګڼ احزاب دی اتفاق کړو چې په یو ځل په دې مدینه منوره حمله کوو بس نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ السلام ملګرو نه مشوره واغستا مشوره کې پکې د خندق مشوره راغله چې مونږ به داسې گیر چاپیر یو خندق وکنو نو که دا کفار یهودیان دی راځي
نو لار کې به یو غټ نیر جوړ شوي غټ خندق به هغه شانتې وشوه خندق شروع شو کدایي شروع شوه د دغه کدایۍ په دوران کې ګوره صحابه کرامو په ګېډه کاڼي تړلي لګیا دي کدایي کوي ښه انتهایی تکلیف دی څو ورځې شپې وشوې خوراک نه یې کړی لګیا دي کدایي شروع ده دغه دوران کې د نبی علیہ السلام یو معجزه دا ښکاره شوه یو کاڼي صحابه کرامو ته مخې ته راغی صحابه کرامو په ډېر وس وکړه خو هغه کاڼي چا ماتولی نه شو نبی علیہ السلام یې اخواشه ته بسم الله وویل یو ګزار سره ته یو کاڼي والوته بل ګزار سره بل او نبی علیہ السلام وی ماتا پدې کې د قیصر او د کسرا محلات ښکاره شوخه منافقینو خندا کوله ګېډو پورې کاڼي تړلي او دوی د کیسر او د کیسرا د خزانو خوبونه ویني هغه شانته بیا وشوه د قیصر او د کسرا خزانې د مسلمانانو مخې ته رالې بیا محترمو صحابه کرام لګیا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی صحابه کرامو ته ګوري څو ورځې شوي ګېډې ته خوراک څښاک نه دی ورغلی صحابه کرامو دا محسوس که چې دا پیغمبر جوړې په مونږ خفه شه نو فوراً صحابه کرامو یو ترانه شروع کا پیغمبر ته تسلی ورکوي ټیک ده که زمونږ ګېډې نه هرې دي که ډېر تکلیف دی خو مونږ رستو کېدو والا نه یو ګورې ښه نو صحابه کرام لګیا دي وی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو مونږ دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې بیعت کړی دی او دا بیعت مو پس کړی په خوراز کاکه آیا دا بیعت مو په دې کړی دی چې ځان ته ورځې خاص کوه او شپې خاص کوه او را جمع کېږه هلکه اوله ور بندوه او ډیوې او لایټونه بندوه او حق هو چغې جوړوه دغې ته دین وی ته بیا ځان سره خلک بوزه او لکه راځه پلان کې ځای کې به بېګا ته دا سیزي ښه که ته ورته وایې نو دا د ذکر خلاف کوي ګوره یاد وساتئ رد منکر دا د علماو ذمه داري ده د صلحاو ذمه داري ده الله به درنه تپوس کوي په دې کې کلک ودرېږه په خلاف شریعت خبره کې نو کمپرومایز چېرې خیر دی که نه جي نه جي نه د شریعت خلاف د پیغمبر د طریقې خلاف چې ذکر عبادت دی نو ومبنى العبادات علی النقل بعضې خلک په دې څیزونو خلک را جمع کوي دا میلاد النبي چې شروع شوی تاسو وګورئ رای سنت د شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه هغه وایي دا یو ظالم بادشاه په دې ترتیب خلک را جمع کول مظفر الدین ابن اربل کوکری دا په اومه صدۍ کې دا شی شروع شوی د خلکو د را جمع کولو دپاره نو بعضې خلک د خلکو را جمع کولو دپاره په شریعت کې د ځانه ترتیبات شروع کړي او عوامو ته وایي دا وګوره دا ډله راوځي دا ذکر خلاف دي وجه څوک د ذکر خلاف یې هغه کافري خو چې ته کوم ذکر کې دا ذکر نبوي نه دی دا ذکر بدعي دی ته بدعت کې په دې شیخ صفدر صاحب غټ کتاب لیکلی دی نور د علماء دیوبند فتاوی هغه زموږ سره محفوظ پردي دي په دې باب کې د جمعې شپه مقرره وه او خلک را جمع کوه یو خاص کې پی ایس سره لوډ سپیکر کولاوه وایي دا اړه مې ورسره لږ سپک شو ښه دا خو وزین لهم الشیطان اعمالهم الله اکبر نو صحابه کرام اغي وی نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مونږ دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی دا بیعت مو پس کړی علی الجهاد په جهاد هم بیعت کړی دی او سو وخت د پاره ما بقینا ابدا تر سوچ را کسایه مونږ په دې لوګه په نهاره په دې مو پروا نشته چې دا نبی علیہ السلام واورېده نبی علیہ السلام دعا شروع کا وی اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یا الله دا مهاجر او دا انصار دی بخنو کې د دې شان اوچت کې او رب زندگی خود آخرت زندگی دا محترم مسلمانانو جابر بن عبدالله رضی الله عنه وی چې زر عالمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سپینه بدن په دې سپینه سینه دا خاورې رالوت دي ښه
چې مې وکته نو د نبي علیه السلام ګېډې باندې کاڼي دي. ما خپل هغه کاڼي ولیده وي چې پیغمبر هم کاڼي تړلي د لوږې د وجې نه چې دا املاسي دی. نو زه رالم کور ته. نو بیبي ته مې وویله چې بیبي کور کې څه شته ده خورا څښاک؟ دا خو زمونږ فریجونه کال کال پورې ډکي که نه. هغه ورځ یو تن وي مونږ کره اوس هم د لوی اختر غوښه شته ښه وي په فریج کې پرته ده. دې څه مطلب شو؟ داسې عجیبه مسلماني ده ښه. په کال کال به ته د غوښې ځان سره ساتې. دا د اسلام تعلیم او د اسلام درس نه دی. ګورې ښه مونږ ته د اسلام تعلیم دا دی چې ستا په ګاونډ کې ستا ګاونډي هغه په نهره شپه تېره نه کړي. جابر بن عبدالله رضی الله عنه وایي چې زرالم بیبي ته مې وایي چې کور څه شته. زمونږ او د صحابه کرامو زندګۍ کې ډېر فرق دی که نه. هلته ای معلومات کی چې کور کې شته او نن موږ ته پته چې او دا څیزونه مې راوړي د میاشتې دپاره 2 میاشت دپاره سټاک به وي. هسې م ګاونډي ته خو په قسم شوروا هم نه ورکوو. هغه ورته وي او د چیلوکي وړوکې غونته چیلوکې شته دی داسې او د 2-3 تنو سالن پکې تیارېږي د بیزې بړوکې بچې. وی زه داسې کار کومه چې دا پیغمبر ترې راولمه چې دی خو یو چک ډوډۍ خوري که نه. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه اچیلې حلال که بیبي ته یې وې دې نه سالن جوړ که یو څو ډوډۍ تیارې که. اوس که هغه ډوډۍ او د هغې تذکره کوو اذان ته ډېر وخلي. د جمعې مبارکه ورځ ده ملګري به مونځ دپاره تیاري هم کوي. دا خو د دې بچي په دې خوشحالۍ کې مونږ راجمع شوي یو. نو محترمو راغې نبي علیه السلام ته د الله رسوله تاسو یو 2 تنو ته مې دعوت کړې تاسو راشئ. څو تنو ته؟ یو 2-3 تنو ته مو دعوت دی تاسو راشئ جی. نبی علیہ السلام اعلان وکړو یا اهل خندق په سونو صحابه دي اے خندق کا نستون کو عند جابر دعوت جابر ډوډۍ کړې او دعوت یې کړی دی. جابر وی ما باندې خو بجیمي کې خولې راځي خدای پاک دا خو په سونو خلک دي. دی چې پیغمبر اعلان وکړو دی مخکې دی پیغمبر او صحابه ورپسې دي. په منډه منډه راغی بیبي ته ویې ښځه یو کیسه وشوه. ما خو ورته ووي چې د 2-3 تنو ډوډۍ مې تیاره کړې ده او نبي علیه السلام خو راپسې په سونو لښکر را روان کړی. د بیبي یقین ته وګوره د هغه دور بیبي ده او د نن زمانې بیبي وګوره. نن دا تعلیم په کورونو کې نشته ښه. نن د دې تذکرې په کورونو کې نشته. دا زموږ تبلیغ والا مشران چې دا اعمال مونږ ته راکوي که نه چې 2 تعلیمه دا ډیره قیمتي خبره ده چې په کور کې تعلیم او بهر مسجد کې تعلیم. زموږ زنانه خو د تعلیم د صحابیاتو د جون نه دي خبر. زموږ زنانه نارینه سار د کور نه بهر پټي ته ډیوټۍ ته بار راوتې او زنانه چې دي هغې یا پیالې کنګال کړې یا نه او کټ ته سر ته وخیږي او دقه څیز راوالي ګوته پې ګرځوي صرف نعتونه پې اوري که نه او سبقونه پې اوري که نه. نن کور کې ماحول دغه دی. زمونږ نن هر کور قسم مې دی په الله د زینا اډه جوړه شوې ده چې په کور کې دا موبایل ادې کې خو صرف بیا ښځې راځي که نارینه پکې نه راځي که نه. نارینه ته پکې صرف نارینه راځي او ښځو ته پکې صرف ښځې راځي که نه. او دا مونږ ته پته هم نشته چې په کور کې دا ما پرېښودو یا مې کور ته دا راوړلی دی میډم صاحبې سره به ښکلې غټ موبایل دا پې صرف د ښځو مسلې اوري که نه. پدې کې ګندونه پدې کې او حدیث مبارکو کې راځي العینان تزنیان والاذنان تزنیان. دا سترګې زنا کوي غوږونه زنا کوي. زموږ په دې کورونو کې به زموږ نیکان دا د دې بچي او د والدینو د عظمت ته سلام په ایمان. نن سبا په کورونو کې حافظان نه پیدا کېږي. نن مې د قسم وي په الله نن په کورونو کې ژړاګان پیدا کېږي سندرغاړي پکې پیدا کېږي. کور کې ماحول موږ دقه په خپله جوړ کړی دی.
دا یاد وساتئ زموږ نوې نسل کې به حافظان او قاریان نه راوځي. موږ دا کم ماحول والا جوړ کړی دی. موږ نه غیرت ختم شوی دی. پخوا به مشرانو یو ماشومه بچې خو دې په دیوال تماشه کړې وه که نه. موږ سره دې غم هم را سره نشته یار. غم که موږ دینداره خلک یو که عام خلک دی یو. جابر رضی الله عنه بیبي ته وایي چې ای بیبي یو کیسه وشوه. ما خو پیغمبر ته وې د 2-3 تنو ډوډۍ او هغه خو راپسې په سوونو خلک را روان که. هغه بیبي ورته څه وایي ټینشن وانهلې ګورې ښه پیغمبر ته دې ویلي بس صحیح ده چې پیغمبر ته دې ویلي نو بس موږ بېغمه یو بیا ښه څونه تسلي ورکه. نن کور کې بیبي ته ووایه که نه ورته یو مېلمه دی ورته بیا یو بل 2 سره نور هم راغله. کور کې تعلیم نشته. کور کې د صحابه او د صحابیاتو د سیرت بیان نشته. بیا به ستا او د ښځې به جنګ جګړې بیا 3 ورځې به 4 ورځې به نالګي بیا ښځه ورته غم ونه کړي. دې کې نبي علیه السلام راغی جابر ته وایه جابره د جیتکي نه یا د کټوې نه سر مه لرې کوه دا ډوډۍ مه راښکاره کوه. بس نبي علیه السلام راغی دعا یې غوښته د برکت په هغې شپ وکړه او بیا زما خوږ پیغمبر د دواړو جانو سردار خاتم النبیین په خپله خدمت ته مټې راښکلې. ښه خدمت کې دونه لوی شیز دی. هله ملګري پینډې کا ملګري پینډې کا غوښې نه رالي په ډوډۍ ږدي لکه دې خوا کېنه دې خوا کېنه دې خوا کېنه. په سوونو صحابه کرامو د 3 تنو سالن د هغې دپاره کافي شو. په مړه ګېډه یې وخوړه او بیا نبي علیه الصلاة وسلام وی جابره دې ازواج مطهرات او بیبیانو ته هم پکې ولېږه ښه هغې هم څو شپې او ورځې شوي څه خوراک یې نه دی کړی. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. څه وه زموږ پیغمبر چې و هغه صاحب معجزات کثیره و. د پیغمبر په معجزو ډېر کتابونه لیکلي شوي دي. د پیغمبر د غټو معجزو نه یو لویه معجزه د قیامت د ورځې پورې دا قرآن کریم دی. دا معجزه دا قرآن معجزه ده. دې د قیامت د ورځې پورې چې دا قرآن څوک نه مني که نه هغې ته چیلنج ورکوي چې تاسو وایئ چې دا قرآن کریم کلام الهي نه دی نو زه تاسو نه رانشئ داسې یو کلام خو جوړ کې یو 10 سورتونه جوړ کې یو سورت جوړ کې دا انسانان او پیریان را جمع شي داسې کلام جوړ کې نشئ جوړی فلیاتو بحدیث مثلی. د دې غونته یو خبره خو راوړی که نه ده د دې قرآن کریم ته خبره څوک نشي راوړی. دا کلام الهي دی. دا د بادشاهانو د بادشاه خبرې دي ښه او علماوی کلام الملوکی ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې دا د خبرو بادشاهان دي. پرون ما یو ماشوم نه سبق اورو مدرسه کې هر ډېر سپیډ کې سبق واورولو. بعضې زمونږ د حفظ کلاسونو کې دا واړه سم سپیډ کې عادت شي کسته بیا تراو کې ما شانتې سپیډ که نه بیا مونږ پکې سپیډ والا امام صحیح کوو خیال دی یا مونږ کې څوک والا بیا نومونه دا تیزګام دی او دا تیز رفتار دی او دا ایکسپریس دی. الله اکبر کبیره. هغه سبق ما له ډېر زر زر واورلو. نو ما ورته وی بچې چې ته کور ته اوس لاړ شي او پلار ته وایي چې پلار السلام علیکم زه مدرسې نه راغلم او زه خلته استاد راته سبق وښویلو او تا څنګه سالن مالن ته یې سره وړي وو که نه او د پټي کار ته تللی وی او سکول ته زه راغلی وم په یو ساوله زر زر وویې نو خوند به وکړي نو ویې نه نو مې دا قرآن چې موږ دا د الله سره خبرې دي که نه یار دا د الله خبرې دي که نه دا به موږ داسې تبارک دي بیا موږ الله قرآن قریب دا به زر زر وایو داسې نو دا کلام الهي دی. دا چې وایو دا به ډېر ټهر ټهر کر چې هر یو حرف د مخرج نه ادا شي. تاسو خوش قسمت یې دې علاقه کې مولانا سردار حسین صاحب دي قاري صاحب دي او ډېر محنت کوي. د عوام الناس د عوام د مشران هم د دینه د مونځ دا سبق خو صحیح کوي که نه خپل یاره که نه ټول عمر به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا په مانځه کې لکه دا قسمه که نه دا ګناه ده ګورې ښه او دا یاد وساتئ محترمو وی موږ به الله ته وایو چې یاره خو نه پوهېدم که نه دا نه پوهېده دا د قیامت پر عذر نشي پیش کېدی. نو تاسو خوش قسمته یې تاسو ته الله رب العزت په دې محله کې
دا یو رڼا دلته کې قایم کړې ده. دا بچی حافظ قرآن شو. دا یاد وساتئ د دې حافظ قرآن مقام ته د ده مرتبې ته یو غټ ډاکټر MBBS دا نشي رسېدی. قسم دې په الله د دې حافظ قرآن مرتبې ته د انجینیرانو انجینیر نشي رسېدی. او دا زما د دینی مدارسو کردار دی. دا یاد وساتئ په دینی مدارسو اعتراضونه کې دا ما ته حافظ قرآن را کوي، دا ما ته قاری را کوي، دا ما ته عالم را کوي. دینی مدارس دا د ایمان مراکز دي. قاری محمد طیب رحمت الله علیه محتمم دارالعلوم دیوبند هغه خپل خطباتو کې یو ډېره قیمتي خبره لیکلې ده چې دې وخت کې د اسلام او د مسلمانانو لپاره دوه پناهګاه دي. هغه یو دینی مدارس دي. د دینی مدارسو به ځان خادمان حسابو، د دینی مدارسو خدمت به کوو، د دې چڼو خدمت به کوو. یقینو کې محترم تاسو ته یو مدرسې ته د شپې ورشئ که نه، دا سهار 4 بجې قاري دا واړه واړه بچي راپاسو یار او 10 چاردام وکړي، 2 رکاته وکړي، بیا قرآن ته ناستې لګیایي. زه مړه د دې مقام دا کوم وخت دی، په دې وخت کې الله وي زما بنده کې مسله ما ته ووایه. دې بچو ته یاد وساتئ هغه واړه چرته هم نه رسي چې هغه ټوله ورځ کرکټ کوي او فیسبوک کوي او یارانې غارانې کوي او څه کوي او څه کوي او څه کوي. دا د مدرسې چڼې ته نه رسي. ګورئ نو دینی مدارس دا د ایمان او د اسلام پناهګاهونه دي او دویمه لار د دعوت او د تبلیغ لاره ده. دا په مسلمانانو د الله خصوصي احسانات او نعمتونه دي. ته عمر دې حد ته رسېدلی چې قاري صاحب ته نشي کېناستې. الله رب العزت مولانا الیاس رحمت الله علیه پیدا کو، هغه یو ترتیب شروع کو چې لکه شب جمعې ته پکې راځي لږ فکرمن کېږي، سې روزې ته پکې راځي د جومات ماحول کې کښېنئ چې بیا لږ نور فکرمن کېږي. نو داسې یو عشرې ته یو چلې ته 4 میاشتو ته دې سره به تلې غونته د دین ماحول ته راځي، ډېره زیاته فایده به کېږي. نو یو عزم به دا کوي انشاءالله چې په خپل ژوند کې به 4 میاشتې لګو چې مونږ ته زمونږ هغه اکسرې وځي. خوښه مو ده شپې جمعې ته به ځو او 3 روزه به انشاءالله که هره میاشت کیني نو په 2-3 میاشتې کې مې یو 3 روزه لګول. خوښه مو ده که نه؟ الله رب العزت دا بچې د خپل والدینو دپاره د سترګو یخوالی وګرځوي او الله دې زمونږ دا نور کشران او زمونږ دا نور بچي هم د دې حافظ صاحب په نقش قدم روان کي. یقینو کې پرون زه د مدرسې نه راتلم، ماښام ټیم و، یو ورکوټې ماشوم زمونږ د کلي ډېر ماشوم و، ما ورته کوم ځای نه رالی؟ وی حقاني نه رالم. مې څه کې؟ وی حفظ مې کو. مې ودې کو؟ وی دور مې مو سره وکړو. ډېر ماشوم وی دور مې مو سره وکړو. وی نن یې ماله پټکې وتړلو. وی را روان یوازې و، زړه مې لږ درد وکړو چې تاسو سره خو نن پوره پروټوکول، خو زه مې د ملایکو دا پروټوکول ولا ډېر شی دی ښه کوره پورې داسې زه غریب نیولي وم. مې د مور پلار څونه خوش قسمته دي، د روک کړی و، د مدرسې ته یې روک کړی و، دا د نن حافظ قرآن جوړ شو. ښه ډېر ماشوم و. محترم دغه زمونږ سرمایه ده. دا بعضې خلک وي بچې به مې ډاکټر شي او انجینیر به شي، او چې کم بچې د سبق ویلو نی پرون چا یو ماشوم مدرسې ته راوستي پلار ته مې دا ولې داخلې وایي قسم دې ړړۍ راته څښاک و بس و. وایي که دې خوا ټیک شو هغه هم معذوره و. یو 15 کاله مخکې چا یو ماشوم راوستی و، هغه په سترګو نابینا و. مې دا دې ولې راوستو مدرسې ته؟ وایي چې څاروي راته نشي سرولی، سودا راته نشي راوړی. مې چې دې خوا بیا ورولمه نو. دا ګورې دا هم د مدرسو د علم د قرآن او د سنت توهین دی. ته هغه بچې ولې علم او حفظ ته نه وکړه چې هغه قابل ترین بچې دی. مونږ ته مدرسو ته هغه واړه راشي په اتم کې 8 پیرې پیل شي. ښه و دې خوا خو نور نه چلېږي که چې د دې خوا وچلېده. خو زه د هغه نه دا مدارس یو داسې کمالي څیز دی د دین دا مراکز چې دې کې د چا نه دا شي چې کوم دی ریجیکټ شوي که نه، هغه ریجیکټډ خلک پکې هم کمال ته ورسي. ښه دا یو داسې څیز دی. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا کوم علما کرام دي د حافظ صاحب ته به پټکې وایي، بیا به دعا کوي انشاءالله.